لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. معزز علماء کرام او د دې علاقې په دین مینو مسلمانانو نارینه او زنانو انتهایی د خوشاله خبره ده چې نن ستاسو په دې علاقه کې 38 ختمونه صد حفظ او صد ناظری او بیا ور سره د دوره تفسیر دا ډېر لوی مهنت ته محترم زمونږ دا علما او مشران ناس دي دا مونږ چې ستاسو دا کارګزاري وکتله دونا مهنت خو په غټو غټو مدارسو کې نه نو مونږه مولانا ولی الله صاحب او داغه سره چې کم رفقای کار دي ملګری دي ور سره د دې علاقې مسلمانان سو ندی سره مهنت کوي او د دې خدمت کوي دی سره د دین په کار کې ملاتړ دي هغه ټولو ته مبارکباد وایو او د الله په دربار کې سوال کوو چې الله رب العزت دا مهنت په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي او دا الله رب العزت د دې د پاره او د دې د ملګرو د پاره د نجات ذریعہ وګرځي ورنه نن دې ټولو ماشومانو ته انعامونه ورک او دا چې مونږ ډیرو مدارسو ته پروګرامونو ته لاړ شو هغه استادان د ماشومانو لپټکی مو وی انعامونه مولا ورکی خوشاله شي حوصله افزایی وکي خو په عوام الناس کې یو تنم داسې نی چې د غڼه کې را پاسي او دغه استاد او د متمم هم سو حوصله افزایی وکي کتاو چې دلیدلی سوګ ما نن سار وختي او ختم تمون چې راتلو نو یو ځای کې مولانا صاحب ترجمه ختم کړو او دا غا علاقې مشران رااله او ډېر خشیل ډونو ډېر حوصله افزایی وته وکا زه ډېر زیات خوشاله شوم مې داسې عوام الناس هم شته دې د بیا زمونږ استاد خیال ني اسی په داسې موکود دي استاد په ملا ډبول پکاري کنه محترم ګوره مونږ ته سونه عزت اغراک یو بچي دا وګوره دا په دې باندې بلا وخت لګېدلې دي تاسو دا بچي دا دون لوی عزت پلان کې د پلان کې بچي هغه ته دستار په سر شو هغه ته انعام ورکړې شو دی استادانو دا نه چې یوازې سبق ورته ښودلې محترمو دی استادانو د دې وړو په تربیت کې د دې لپاره دعاګانې بیا یوازې سبق نه د ماشومانو له داسې تربیت کول چې دی راځي او دې ځای کې ودرېږي او هغه تا ته په یادو باندې احادیث د پیغمبر بیانوي چې مونږ او تاسو عزم وکړو د عوام الناس ملګري چې آینده دپاره مونږ په داسې موقوبه د خپلو علماو هم حوصله افزایي کوو خوښه مو ده که نه د چا خوښه ده هسې نه چې بیا راځئ نه محترم مسلمانانو دا څلور صورتونه به م وایو انشاءالله مختصر تاسو نارینه م ډېر په مینه محبت سره راغلي او یقینو کې مونږ خو ستړي وو
خو دلته چې رالو ستاسو د خلکو دا جذبه او دا مینه روجه په خولې د هغه 1 بجې نه تاسو را شروع شوي د مازیګر پورې ناسته او دام پکې نشته ماویس به مولوي صاحب اعلان کوي چې دوا وره مازیګر نه پس کوو بیا به ټول په شریکه دلته روجه ماتې کوو دام پکې نشته که دا کار پکې ښه دی نو محترمو دا اصل اخلاص دی ښه کله کله یو ځای کې چی نو بیا مونږ خلک وایو چې سره به صحیح او که نه هلکه نو روجې دي روجو کې غوښه اچولې او که نه دی نو کله کله هغه نیت لږ ګډ وډ شي که نه او زما په خیال په دې روجه کې داسې د اجتماعاتو ته راتله دا ډېر په اخلاص باندې مبني ښه نو محترمو مسلمانانو چې دونه اخلاص سره راغلي نو دا مونږ او تاسو ته الله یو مقرره کړې ده چې نننی اجتماع کې په دې زړه زړه کې الله سره خپل لینک برابر کو او خپل حاجات هغه ذات ته پیش کو په دې زړه زړه کې پټ پټ ښه هغه مونږ چې اخر کې دوا کوو هغه رسمي غونته دوایي هغه سره رسمي غونته ترتیبي اصل کې چې زما استاد هغه بر ذات سره هغه لینک برابر شي چې رب راغلی ما څه خوراک نشته سکاک نشته روجه په خوله او ای ربا خود دې د پاره راغلیم چې د دې ماشومانو حوصله افزایي وکړو د دې استادانو حوصله افزایي وکړو د قرآن څه خبرې واورو بیان واورو درس واورو نو ربا دا خو صرف تا د پاره راغلی یو نو ای زما ربا زه تا ته دا خپل راتلل دا خپل ناستا د دین دا اورېده ربا دا تا ته وسیله کومه د دې په وسیلې سره ربا لکه می دا مرزونه دي لکه می دونه خیری دي لته می دونه زنګ لګېدلې رب دین سره پکې پوره مینه نشتا اے ربا دا زړه چې می دینو دا د ګندونو نه ډک دی نو اے رب زه سوال کوما چې رب ما خپل صحیح بنده کې استان استا رضا غواړم زمونږ بابا چلاسی زید مجدهو فرمایي کنا وی اے الله یو اجت مې ده نور اجتونه مې ته نشته زمونږ خو بلا شي دي که نه اوس دا هر چا د ایمان په مناسبت سره د الله نه سوال کوي زمونږ خو ډېر شي اجتونه یې خو بابا چلاسی وي ربه یو اجت مې پوره کې نور مې یو مه پوره کې هغه یو اجت مې دا دی چې رب خپله رضا راته نصیب کې بس ځکه که ته رانه راضي نه یې مال بنګلا مال جیداد مال هر څه ته راکې خو چې ته رانه رضا نه یې د دې ما ته هېڅ پیده نشته او ربه چې ته رانه رضا یې نو که په بدن مې جامې م نه یې که د خوراک د پاره ډوډۍ م نی که د سکاک د پاره اوبه م نی که د اوسېدو د پاره کور م نی خو چې ربه ته رانه رضا یې نو دنیا آخرت کې به زه کامیاب یم محترمو مسلمانانو ستاسو زمونږ د دې علماو دلته د دې محنت کې د زنانو سره هم محنت دی او زما اندازه داسې دا چې زنانه د نارینهو نه ډېر راغلي زما په خیال که نه ماشاءالله ماشاءالله بل دا علاقې د دیندارو خلکو علاقې دي خدا خو مشهورې علاقې دي دا او چې د درګې نه را دی خوا کېږي څونه را په بره کېږي نو دونه پکې دین سیوا کېږي د بازارونه را لرې کېږي نو دینداري پکې سیوا کېږي الله دې مونږ او تاسو ته زمونږ نارینه او زنانو ته په دې دین اسلام استقامت را نصیب کړي محترمو دلته د قرآن درس ختم شوی دی د قرآن کې د ډېرو نارینهو خبرې هم راغلې وې نو د ډېرو زنانو خبرې پکې هم راغلې وې که نه که نه وې راغلې پکې دا نور غږ زږه نه کوي چې دي صرف نن دوا ته راغلي نور کله نه راغلي که نه صحیح ویم که نه که نه دا ټول به درس هم راتلو ماشاءالله دې کې سره زنانو ذکر هم راغلی دی نو ستاسو په اجازت سره به د یو څو زنانو تذکره پکې وکړو څه پکې ښې زنانه وي او څه پکې خرابې زنانه وي څه پکې ښې وي او څه پکې ناښې وي نو مونږ ته به سبق دا شي زمونږ زنانو خویندو میندو ته به سبق دا شي چې دغه ښو زنانو هغه ښه کردار ښه صفات هغه به اختیارو که نه یې راکړي که یې راکړي الحمدلله به پې وایو او چې کومې ناښه زنانه دي
داغي هغه غلط کردار دای نه بزان ساتو. محترم مسلمانانو سورت آل عمران کې د یو زنانه واقعا ذکر شوی دا. هغه زنانه الله اکبر کبیره هغه د عمران بیبی ده، نوم حنا ده. د الله نه سوال کوي. ګوره زمونږ زنانه هم د الله نه سوال کوي. هغه د الله نه سوال کوي چې ربا انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے ربا بچی د نغواړم او دا بچی بستا د دین د پاره وقف استا د دین د پاره به ازادي. زنانه سوی بچی د نغواړم او دا بچی به مسی دی به د بیت المقدس خدمت کوي، دی به د جماعت خدمت کوي، د جماعت صفائی به کوي، جماعت به آباد ساتي. سبحان الله. داسې زنانه نن زمونږ دور کې زنانه یا الله یو بچی د نغواړم او چې بیا سمې ډېرې پیسې راته ګټي که نه، وایي د دین د پاره به آزادي، د دین د پاره به وقفي. د خدای شانو الله هغه زنانه ته جینۍ ورکا. هغه لږه پریشانه شوه چې لکه زنانه که هر څونه زنانه شي خو د نارینه عمره منډې تړلې سخت کارونه دونه خدمتونه محنتونه خو نشي کولی. الله و تړه کې واچوله مه پریشانه کېږه، ډېر نارینه د دې زنانه نه قربان شه. دا داسې زنانه ده خو ګوره الله ولا جینۍ ورکا د حنا ترور ته، حنا بیبي ته. هغه جینۍ چې ورکا نوم مریمو، نوم سو مریم. د الله له دین د پاره وقف وا، د هغې تربیت په بیت المقدس کې کېده، تربیت یې کېده. هغې ته الله زر زر ترقیم ورکا او هغه ماشومه الله زر زر راوټوکوله، هغه ماشومه الله ولیه وګرځوله، کرامتونه ورته الله نصیب که، بې موسمه میوې به ورته راتلې. ګوره مورې قرباني کړې وه که نه، د مورې یو نیت و چې زما بچی بسی د الله د دین دپاره. په دې زمونږ شیخ مولانا عبدالعزیز صاحب تاسو ته تفصیلي خبره کړې ده چې خپل بچی دا به د آخرت دپاره او د دنیا د عزت دپاره چې کله مونږ کم بچی د دین دپاره وقف کو. خلق خو بلای شي د ډېرو خلکو بچي یو ای دا مونږ سره چې دا دلته کم علما نږدو ناست دي دا هم د چا بچي دي که نه. په معاشره کې کم لوی نوم، کم لوی مقام، پلار نیکې خلک یادوي. دا د دې علم د وجې نه هغه عزت دی. زنانو کې خلک سوی دا د پلانکې ترور بچی دی، هغه میندو ته عزت ښه. محترمو هغې ته الله کرامتونه عزتونه ورکو. بیا د خدای شان ته ګوره چې هغې ته الله په یو ناشنا طریقې سره بچی ورکو او داسې بچی ولا ورکو. ګوره د زانګونې مسله شروع کا د کوم ځای نه، ګوره دغه نیای اخلاص ته یې ګوره که نه، نو نیای اخلاص کړی الله لور ورکا، دی لور ته الله زوی ورکو او زوی ګوره د ورکوټوالي نه د زانګونې مسله شروع کا. انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، د زانګونې شروع کا. ان الله ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. او یوازې د زانګونه نه بیا لګیا د محنت کوي، محنت کوي. بیا الله رب العزت هغه د مریم بچی اسمانونو ته ژوندې پورته کو. قرآن کې الله وی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. ورکوټوالی کې هم خبرې وکړي، بوډاوالی کې به هم خبرې کوي. نو بوډاوالی خو پې لا نه و راغلی، پوخ عمري خو پې لا نه و راغلی، یعنې هغه په اسمانونو کې ژوندی دی او د قیامت نږدې به راځي. نو بیا به د دجال فتنه به هم ختموي. ګوره خیر پورې ویم که نه، د کوم ځای نه خیر شروع شو د کوم وخته پورې به د خیر خورېږي.
د قیامت د ورځې پورې هغه دجال چې دا ډېره غټه فتنه ده. نبی علیہ السلام فرمای هر پیغمبر خپل امت د دجال د فتنې نه يرولې دي. زم تاسو له دجال د فتنې نه ير در کوم. او چې کله پیغمبر د دجال فتنه بیانوي کنه احادیثو کې راځي چې کله پیغمبر आवाज اوچت کی او کله رو کی که زما په جون باندې روته نو زبا سره نمټاويګم زبا سره پوشم او که زمانه پسی یا الله مونږ دا فتنې نه وساتي. مونږ وایو چې مونږ مسلمانان یو د دجال نه بزان ساتو. ډیره ګرانه ده ګوره محترم ډیره ګرانه ده. په ایمان یې وایي کنن ستاسو د سیلې پټې دی او که پټې سیلې دی ستاسو ذکرې سنوم دی دلته که چې د په سیلې یو تن دغلته کې راغلي دغلته ناستي سیلې راوستي که نه ستاسو پټي کې ناستي او بزرګ سړی دی هغه تسبیح شپ شپ کوي او ستا په بدن باندې تکلیف دی او داسې په لاس راکاږي شپ ټیک موږ ته خپل واړه بوزو که نه په ایمان یې وایي زنانه ورته بوزو او که نه که هغه وایي چې خیر زنانه دا مخ راته لږ ښکاره کوي زه پې مخامخ شپ کوم داسې به کوو که نه به کوو داسې الله اکبر که هغه داسې څه خاورې روالي او شپ او ګوړه ترې جوړه شي څونه خلک به ورپسې راځي که نه به راځي. ستاسو به یا یاد یا نه کال یو نیم مخکې وایي د پاکستان ته یو سړی راغلی د ترکي غاړې نه چې ته چاته یاد دي چې ته په دې او وایي په خلکو شپ کوي وړاندم روغوي او که نه خلک ورته روانو که نه د دنیا خلک ورته روانو د پیغمبر په ملګرو کې نابینا وو او که نه وو پایي کې وو نو پیغمبر سره داسې اجازه نه وه چې خپل صحابه هغه سترګې وله برابر کړې وې که نه زمونږ دا دنیا ورماته وه دنیا ورماته وه. ای محترمو که یو تن راشي دلته او هغه داسې اشاره وکړي شف باران راوورېږه چې باران هم راورېږي ځمکې ته وایي شف زرغونه وکړه سړي ته داسې وایي شف او سړی په ځای پړسکه کېږي مړ کېږي بیا ورته وایي شف را جمدی شه څه مو خیال دی موږ به ترې اثر ولو که نه روان به یو که نه چې داسې کار کوي. نبی علیہ السلام فرمایي دجال به وایي باران راوورېږه نو باران به راوورېږي پټو ته به وایي را زرغونه وکړه را زرغونه به وکړي. محترم مسلمانانو ګوره دا قرآن مونږ کلکوي که مونږ قرآن سره مضبوط پاتې شو که نه په دې وجه د ریوڼ مشران هلته واپسې خبره کې یو خبره کوي تاسو کې څوک څوک ریوڼ ته تلي یې حاجي دا دوه درې کسانی ربیله ریوڼ ته اجتماع ته هم نه یې تلي هلته چې څوک چې لس څلور میاشتې پوره کړي واپسي خبره ورته کوي که نه درې ورځې پوره رګړه هدایات ورته بیانوي نو هلته کې یو خبره بیا بیا کوي چې تاسو خپلو علاقو ته لاړ شئ او ای محترم زموږ مولانا عبدالعزیز صاحب تا خو هلته بلا تشکیلونه هلته په ریوڼ په شعبه مرکز کې ډېر غټ کار کړی محترمو هلته مشران په واپسي خبره کې وایي چې تاسو خپلو علاقو ته لاړ شئ او ستاسو علما چرته قرآن او احادیث بیانوي ان دروس میں جم کے بیٹھ جانا دا دغی د خولې الفاظ دي څه وایي دغی په درسونو کې په دل جمعې سره ناستا بس تا کار دی د علماء و مفتیانو نه پوچ پوچ کر زندگی گزارنا وی د ځانه به مفتی او د ځانه به پلار نه جوړی ګورې ښه بعضې کس هغه لاړ شي نو هغه بیا تپوس په علاقو کې د علماو نه کوي اپا کې ټانګر کوي بیا دا مولاخه دی او دا مولاخه نه دی دا د وخت لګېدلی او د وخت نه یې لګېدلی چې کم تبلیغي دا خبرې شروع کې دا یادو سره دا تبلیغي نه دی دا فسادي دی. د ریوڼ مشران خو دا وایي چې ته به پکې دا نه کې چې د پسې موس کېږي او د پسې نه کېږي ته به د کافر خلاف نه کې صحیح ہے مولوی صاحب کنه کافر ته چې کافر ته به دعوت ورکې نو چې تای مخالفت شروع کو ته بیا دعوت ورکولی شي دا یو ښایسته اصول دي نو ته څنګه تبلیغي چې علاقو ته لاړ شي یقینو کې ملګرو مونږ کله کله په دې ډېر سخت خفه شو مونږ ته ډېر شکایت راشي ویاره ستاسو تبلیغ والا وایي پلان کې مولوي صاحب ته سپېمو کې ته راغلی دی ښه مولوي صاحب یې تنګ کړی دی یعنې که تا دا زده که نو محترمو مسلمانانو چې مونږ د علماو سره ټچ یو که نه
بیا خصوصا چې راته قرآن او سنت بیانوي مشران الته مونږ ته وایي دین څه ته وایي د الله حکم د پیغمبر طریقه څنګه او بل محترمو زمونږ په تبلیغ کې هغه اصل دعوت د شپږو نمبرو دی اصل دعوت د څه دی شپږ نمبرې کیسی میسی پکې نشته ښه د صحابو د واقعاتو نښکته واقعات هم په تبلیغ کې نشته دا هم یاد وساتئ د صحابه کرامو واقعات نه دي د دې نښکته د پیر کیسه د فقیر کیسه په اواول وتو بزرگ خوب ولیدو بزرگ ته بزرگ په خوب کې راغی دا کیسې کتاري زموږ د تبلیغ په اصولو کې نشته هغه مرګري پوه نه غریبانان چې بس په خولې راځي نو هغه وایا نه ته به احتیاط سره خبره کې محترم مسلمانانو دغه دجال فتنه عیسی علیہ السلام براشي په لد مقام کې با دجال قتل کی خبره د غزنانه شروع وکنه او خبره دی خو رااله د اغه زنانه الله کوم وخت پورې خیر خوري د دجال د عظیم الشان فتنه د خطرناک فتنه د ختمولو پورې الله دا غنه دا کار لیکه دا یو زنانه وا نیت او اراده دونه مضبوطه وا چې زب خپل بچی د دین د پاره وقف کوما الله ورته نسل کمزه پورې زیات کو د قیامت درزه پورې بتنه خیر خوريږي زمون زنانو خويندو میندو ته پکار دادی چې اغي هم د اوسنه ارادیو کی چې زما کم بچی دی اين مزا پیزان قاریان جوړو بل زنانه محترمو زنانه ډیری دماغ د قران غ زنانه و بیانو استاد دا غړم دونه پمنډه منډه تیریږي تم پمنډه منډه سکندونه منټونه تاویږي محترم بل یو زنانه دا غلط کردار دی خاوند دی لوی بادشاہ دی خاوند یې داسې کار وکړ په منډای کې ځان له یو غلام واغست کور ته راوستو ګوره د بادشاہ دا ښځه نه ده د عزیز مصر دا ښځه هغه راولګېده چې په کور کې کم غلام دی نو دغه سره غلطه مینه پیدا شوه الله اکبر کبیره اوس د هغې نقصانات وګوره خاوند د کوره بارځي دلته کله هغه د خپل غلام ته څه وایي کله ورته څه وایي کله تېنه غلطې مطالبې کوي یو ورځ خو مکمل دروازې بندې کړي پړه کې د الله یره ختمه هغه ته اوازونه کوي او د په مخ کې ځي حتی چې هغې د جامو نه راښکلو جامې تې وشلولې دا د غلطې زنانه کردار دی چې دا په غلطو تعلقاتو کې مبتلا نشي دا په ناجایز رابطو کې مبتلا نشي دا وګوره د قیامت د ورځې پورې د هغه غلطې زنانه هغه غلط کردار ذکر کیږي محترم مسلمانانو قرآن کریم د رب ذوالجلال یو ناشنا او عجیبه یو خوندناک او مزناک او جن بدلون کی کتاب دی ښه قرآن کریم کې ډیر زیات خواږه دي خو د دې په خواږو هغه تن پوهیږي که نه چې دې قرآن ته په سینه کې ځای ورکړي حقیقت دا دی نن مونږ قرآن ته په سینه کې ځای نه دی ورکړی دا قرآن کریم مونږ ته ښه خلک خراب خلک په ګوته کوي او مونږ ته سبق را کوي چې وګورې دې خلکو د انبیاو مرګرتیا کړې وه دې خلکو د حق سپورټ کړو وګوره رجل یاسین په کلی کې یو تنو هغه درې علما راله کلی ته هغه کلیوالو ته مسلې کولې تبلیغ ورته کو هغه قوم ورته وایي نه منو تاسو موږ ستاسو خبرې نه منو تاسو سپیره راغلي یې ټول کلی راوتې دی ورته مسلې بیانوي دا درې تنه او اغي مسلې نمنی لوړې راغستی غون کلی اتفاق کړی دی دا درې میلمانه راغلي بیان ورته کوي چرته په دې کلی کې یو تنو د دې دریو تنو نه مسله زده کړې وه په غون کلی کې یو تنو وګوره محترمو دغه زړه کې الله د حق سره مینه اچولې وه داغه چې دا شور تر غوږ شو که نه
نو دا که مونږ یو داسې مثلا دا غونډ تاسو خپل دا سیلې پټې والی چې دلته یو 3 میلمانه راشي او تا ټول کلی هغې نه خوښوي او لوړې ورسره دي او په دې کلي کې یو تن دی هغه ته پته چې دا میلمانه په حق دي نو څه به کوي ابا دې دی خوا ارنګ برنګ تخپي وباسي که نه چې بی اسې نه چې وایي چې دا یې مرګرې دی الله اکبر خو هغه یو تن هغه ځوان هغه ته چې پته ولګېده چې دا 3 رسول ثلاثه دا خو حق دی سچ دی د حق مرګرتیا پکار ده د الله د دین صحیح سپورټ پکار دی یاره د کوره را پاسېدلې او را منډې والی اوس الله رب العزت ته دغه دا منډه دونه خوښه شوې که نه ګوره دغه منډې قرآن کې ذکر کړي سبحان الله دغه منډې قرآن کې ذکر را منډې والا او بیا میدان کې ودرېدلې دی مړه یو 2 منټه تقریر کړی دی ټول کلی خلاف دی ایته وی یا قوم اتبعوا المرسلین د دې میلمنو خبره ومنئ دیو د چا نه څه غواړي نه دا په سمه لار روان دي او کله چې تقریر وکړو محترمو اوس هغه تقریر هغه آیتونه ویل مزه کوي خو زموږ سینه کې زور نشته چې کله تقریر وکړو محترمو خلکو وی ښه لکه ته هم د دې ملګری وي او خلکو پې ورمنډه کې راټینګې کو ټوپونه پې وول کلمې ته ویستې او شهیدې کو خو د حق مرګرتې کړې وه یو تن ټول کلی خلاف نو مونږ او تاسو ته په دې کې سبق دا شو چې مونږ به د حق خبرو مرګرتیا کوله که د څه مرګرتیا به کوو په دې کې نجات دی چې مونږ د حق خبرو مرګرتیا وکړو الله اکبر کبیره وګوره هغه چې کم مخالفینو دا حق پرست شهید که الله رب العزت پاغي الله ر طرف نه یو چغه والی شو تباہ و برباد شو هغه ختم شو د حق دشمنان تباہ و برباد شو غادیانو د حق خلاف کړو تباہ و برباد شو دا یو سلسله را روانه او محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وحی راولېږله محبوبه دا خپل خپلوان دی راجمع کا دیل دعوت ورکا دین ورته بیان کا چې راجمع کا په مینه محبت سره رااله چې مسلې ورته وکا نو عجیبه مسله ده د قرآن ښه د قرآن عجیبه مسله ده ډېر پردي رااله کلک مرګري شو نه په نسبو نه په قوم هغه مرګري شو او خپل سکتر هغه ځمکې ته لاس کو کاڼې راواغستو ګوره په پیغمبر گزار کوي پیغمبر د حسینانو حسین د جمیلانو جمیل د ازکیاو زکی د اتقیاو تقی اے محترم مسلمانانو د بهادرانو بهادر د عقلمندو عقلمند او اخلاق داغه نمونه کردار داغه ډیر ناشنا داسې پیغمبر چې داغه د بدن خوله ده صحابه کرام هغه خوله هغه را جمع کوي په بدن د عطر د پتاور استعمالي ښه هغه پیغمبر کلاړي توکي صحابه هغه لاړي را کېچ کوي په خپل بدن یې مږي هغه پیغمبر که چرته چارندام کوي صحابه هغه سیوایي اوبه په بدن را کاږي یاره هغه پیغمبر که چرته عمره حج ته ځي ویښته لرې کوي د سر نه صحابه هغه ویښته ځان سره تبرک د پاره ساتي دلته سکتر راولګېده او ګوره پیغمبر باندې په کاڼي گزار کو او یوازې دا نه ورته وی محمد خو تیرې تباه کا تا مونږ دې کې څو ته راجمع کړي الله رب العزت صورت را لیږي تبت یدا ابي لهب وتب دې کې تسلی شوه داعیانو د پاره تسلی شوه راشه د دین اسلام د دشمنانو انجام وګوره چا انجام د دین سره چې چا دشمنی کړې ده که ابو لهب دی که مشر تن دی وګوره د ابو لهب انجام څه شو نو وامراته د ښځې انجام څه شو دغه زامنو وما کسب د زامنو انجام څه شو اے مشره کاکا ماما که چرته د دین د خلاف کړي د علماو خلاف د خلکو لو کړي غیبتونه دي کړي یو ټکره خو بخوري دا یادو ساته بیا هغه علما چې تا نه سوال نه کوي ستا کور ته دا دونه عزتونه درکوي او ته بیا دغه خلاف خلکو لاوې
نو دا یاد ټکر خو بخوري او ضرور به ضرور بخوري توبه وباسا علماء نه معافي وواړه کني انجام به د ابو لهب شي ګوري زنانو کې کوم زنانو داسې کړي دلته الحمدلله تاسو علاقو کې داسې نشتا خو بعضی علاقو کې داسې زنانم یې ښه د ابو لهب د زنانه غونتا الله رب العزت د ابو لهب بینیم تذکره وکا خو اصل کې د دغ نوم د ابو لهب عبد العزا دی سنو می دی عبد العزا قرآن شرکی نوم ذکر نکو ابو لهب ذکر کا د لهب معنی دا د شغلو والا ابو لهب د شغلو پلار مفسرین ذکر کی دا ډیر خیسته او ډیر نورانی شکل ولکا څنګه وای شاباس څنګه شکل یو زمون ډیر عوام الناس نه بلکې ډیر تعلیم یافته خلک داسې شکل ته ګورو چې خپل ګیر او داسې خپل پټکی او خپل د مخې پړک وایي یا اسیو که رزیل سړی می کنه دنه نه خو چې ظاهر کې خپل کونټه او داسې ځوان بزرگ یره مونږ ویل کدي سم ولی الله په نظر راځي کنه سم نورانی شکل دی عبدالرحمن بابا وای د چا په ظاهر دوکه نشي مینځ ګورا چې چغجی دی کوم ټاک خبر ازین تراله دنه کیده به ګوري کیده اسنه یو سړی بیمانه دی د پیغمبر علیہ السلام د قتل بارکی چې سازش کې د میټینګو یاره پې کې یو بوډا راغلی خپل ګیرو تکي سپینې جامې او کونټه باندې را روان دي سکه بابا وي تاسو چې په کوم غم کې راغلی زم پې کې راغلی ما زمون خو فکر دای دا محمد وجنو زم په دغه فکر کېم کنه او مشوره کې ناستې ګوره دا شیطانو نو دا ابو لهب نه دی د ډیر نورانی چهره وا څنګه چهره وا نو چې تا ته چا دا کیدی باره کې پته نی کنه یو سړی ټول عمر هغه لګیا دي د درگاہونو نه غیر چا پیره تاویږي الته نظرانه او منخت خوري ټول عمر غاړه ته کنجه کې پرتی دي تارونه غاړو تا شولې دي محترمو جادوګرو تعویذګرو پسې ګرځي ته دا خو ډیر لوی چهره د خپل نورانی مخ دی د چا په نورانی مخ با نه دوکه کېږي مسله دین تراله محترم تاسو په توجه کې ناسه نو زما دا आवाज ذکر تاسو ته درسي کې محترم حالانکه ما دونه خفقان کو چې خدای زما دا आवाज بسنګ دی خلکو ته رسیږي دا تاسو توجه دا نو دا هغه توجه په بنیاد باندې الله زما دا خلق لاوي تاسو ته خبري وباسي الله اکبر کبیره دا ابو لهب د نبی رسول سلام سکتر دی دی په مخالفت کې ډیر پیشو ابو لهب او تاسو ته پته شته محترمو دا ابو لهب په جنگ بدر کې نو شریک شوی د پیغمبر ډیر مخالفت کړی وی بیا چې په بدر کې دا غټ ابو جهل او عتبه او شیبه او دا غټ میخي مردار شوی د غریب نور ټینشن سیوا شو په د باندې یو بیماری رااله د بدن نه به بدبو تله یا الله مونږ دار قسمه مرض نه وساتي الله سره خډيره خزاني دي د حق خلاف وکاو د حق پرستو خلاف وکاو په بدن باندې څنګه بیماری رااله بدبو بتتلس دانه پر راوخته اغه زامنو چې براله غوي دا مرض مونږ ته نه لګي نو بچي خو تخواته نه راتله بیا یو غریب مزدور تنو هغه ته وی يم بدله مزدوري درکو زمونږ د پلار ته لګ دا دارو دلمر ډوړې وړه هغه وی صحیح ده هغه چې وکته کنه چې په دغه داسې مرض دي دا خو متعدی دي نو هغه خوراک مراک کوړته سو دوايي به وغورځول هم خواته نه ورتلو هغه موتی او بیا دی موتی پدې کې سړی دغه بدبویانو سره مردار شو بیا څوک خواته نه ورتله پته چاته نه چې هغه کوټه کې مړ پروت دی نو بیا د تدفین انتظام نو محترمو بیا هغه ځامن راولګي د مزدورانو ته پیسې ورکي په لرګو مرګو خو واړه اوس د کانو مانو کې پټ کوخه سونه د خطرناک مرګ دا ولي د حق پرستو خلاف کولو د چا خلاف کړیو د حق پرستو او دا صورت چری دا د ابو لهب د تباینه مخ کې نازل شوی ډیر مفسرین وایي دا تبت چې دی نو پدې کې دعای شر دا او دا تب خبر ذکر ک چې یعنی دی تباش بدی تبا والا
دی تبا واخله بس تبا دی نو چې کله دا صورت پیغمبر اولستو نو دا ابو لهب خزه پیغمبر پسې را روانه وه سو سټک که سه اوس پنې راغستی وي دا سر پې ورته وامه زه خبر شوی یم چې ما پسې خبرې کړي دي دا صورت پیغمبر لوستی وي ما پسې خبرې کړي دي ځکه ډېر خلک داسې زموږ په معاشره کې وي ته به په قرآن کې څه بیان وکړي هلکه دی خو موږ پسې راوستی وي ښه دی خو موږ پسې راوستی او دی خو ټول زموږ خبرې کوي زه په طالب علمۍ په زمانه کې یو علاقه کې امام وم نو چې د صورت نور درس راغی نو پای کې د دې زنانو تذکره تاسو خو چې درس کې شریک شئ او لیدلي به مو وي که نه د بې حیاو زنانه او چې انګریزي کټنګ کوي او دا نخرې مخرې او بوتې موتې او ستاسو علاقو کې به داسې نه وي انشاءالله زموږ دا یقین دی الله اکبر په دې مې پکې بیان وکړم دا خو غلط کارونه دي یو مشر سړی و د جومات نه بار وتی ولاړو د ده زموږ د ښځو سره سوی مده وي خبره مو خیال ته رانله مونږ مسله بیان کا چې زنانو ته انګریزي کټنګ دا نه دی پکار دا بوتې ورته نه دي پکار دا روزې ایسته ورته نه دي پکار دا پاخه خالونه ورته لګول نه دي پکار دي ته حیا کول پکار دي نرې لباس ورته استعمالول نه دي پکار ټیټ او چوس لباس په دې باندې مو خبرو کړو یو بابا بار چوک کې ولاړو وایي د ده زموږ د خویندو زموږ د ښځو سره سوی مره یعنې که بابا ته چا یاد کړی ته خو ځان په زور باندې خکې نو بیا هغه کشرانو راښکو بابا ته ته وګوره شرمې مو وایي سړیه نو پیغمبر دا صورت بیان که دا ابولهب ښځې وې ته موږ پسې بیا خبرې کړي ګورم ورسره ښه بیا الله تبارک وتعالی نبی علیه صلات وسلام حفاظت وکړو دا د هغه خواته راونه رسېده تبت یدا ابي لهب وتب او بعضې علاقو کې داسې د حق دشمنانی چې علما دلته قرآن بیانوي او خلک مخالفت کوي پس کوي چې دا درس به څنګه بندو دا به څنګه کوو یو علاقې ته چا بیان ته بوتلم نو هغې نه سورې تبت پکې پرېښودی مې ولي وایي جي دلته هم د ابولهب ډېر زامن دي خو چې دا لږ ووري الله اکبر کبیر تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنا عنه ماله وما کسب تبت هلاک دشي دا ابولهب لاسونه ځکه ذکر که چې په دې پلیتو لاسونو په هغه خوږ او ښکلي پیغمبر باندې ګوره د ګزار کړو په دې لاسونو کاڼې راغستی هلکه هغه پیغمبر خلک خو د هغه دیدن ته ترساویږي خلک خو د هغه لیدو پسې مړه کیږي الله اکبر کبیره خو دغه شاعر وایي سترګې خو دوه دي خو اندازې د کتو جدا جدا دی څنګه وایي سترګې خو دوه دي خو اندازې د کتو جدا جدا دی چا ته شي ګلونه او د چا سترګو کې شي ګلونه تبت هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابولهب وتب او هلاک شه ستاسو دا ګړی په ټیم ده ما اغنا عنه ماله وما کسب اس پیدا ورنکه دلره مال د ده ښه تجارتونه یې کړي خو مال هېڅ په کار رانغی څخه بدبو ترې نه روانه شوې وه د حق خلاف یې کول وما کسب هغه چې ده څه ګټلي وه دا بچي پیدا کړي وه بچو علم پیدا ورنکه سیصلا نارن ذات لهب زرد چې داخل بشي اور شغلو والتا وامراتو ښځه د ده ښځه چې وه د هغې نوم اروا بنت صخر څه نوم یې و دا د ابو سفیان رضی الله عنه خور ده ابو سفیان صاحب رضی الله تعالی عنہ دا خور ده دا اروا بنت صخر محترم مسلمانانو دا چې دا دونه ښایسته وه د ډېر حسن و جمال د وجې نه به ورته خلکو ام جمیل وي خو دا و چې په دې یو سترګه باندې دا معذوره وه بټۍ وه خو دې به داسې کار کول حمالة الحطب ګڼ مطلبونه دي یو مطلب یې دا و چې دا خشاک هغه لرګي چې هغه به ازغیدار لرګي و هغه به یې راوړه نو چې په کومه لار به پیغمبر تلو یا به پیغمبر ته دا ملګري د هغه درس ته راتله دی به له په لارو کې غنې خورولې ښه یعنې که څوک چې درس ته راځي د پیغمبر مجلس ته راځي ملایکې استقبال کوي او د ابولهب ښځه ورته ازغي خوروي
دونه بدبخته ونو او دا خو تی چاچی تی تنداری تی د خاندانی او ته داسې کې وامرأته بیبی د حمالة الحطب پورته کوونکې د خشاک یا حمالة الحطب عرب چې دی دا یو محاورم استعمالی د چغلې د پاره زمونږ پښتو کې م استعمالیږي چې دا پلان کې زنانه چې د ډېره اور لګي ته دا څنګه دا نو اور د پاره چې اور سړی لګي نو خشاک راجمع کوي کنه نو اور لګي یو اور لګول دی چې دی خوا په چم گاون کې یو ښځې ته وایي یا ښځې ته خبرې که نه ما ته خو خاون اختر ته د 10,000 جوړه واغوسته او دیره له واغوسته او دا هغه علم صحیح هغه هلته خاون ته وي لري منګه کورې ته لا ځان ته خاون وې نو دې زنانه اور ولګو که نه اور یې ونه لګو دا زنانه کله لګیایي د دوو تنو میز کې چغلي نو کله خاون ته لګیا ده دا مور دی نه ده دا مور دی داسې داسې ده و ظالمې خاون دی خوښ دی او د خاون مور پلار دی نه دی خوښه دا ګورې عجیبه مینه ده ښه ډېرې زنانه داسې شته چې خاون دی خوښ دی د خاون تنخیم خوښه ده خاون که دا یې څه پرس مرس تیلې میلې غوټه موټه راوړي هغې هم خوښوي که نه خاون سره ډېره مینه یې او عجیبه مینه د خاون مور پلار یې نه خوښه دی خاون ته داسې ذهن سازی کوي برین واشنګ ورته کوي چې ای خاونده ګوره ستا بلا تنخوا ده ستا بلا ګټه وټه ده خو ټول دې په مور پلار والوزوله ښه ټول دې په مور پلار والوزوله داسې کار دی ښکلي جدا به شو تې نه نو زما او ستا خو په یو پراټم ګزاره کېږي نو بلا مال به راجمع کي نو څه چلو شي محترمو دا خپل خاون هغه مور پلار چې دی وړوکې پاللی و د مور پلار خدمتونه کړي و وړې ورسره ستړی کړی وه د ته بلا امیدونه و د ده د واده انتظار یې کو د ده د واده امیدونه و د ده د سور پالنګ د لیدو ارمانیان و د نګور د خپل زوی د بیبي د لیدو ارمانیان و اوس چې د ناوې کوټ ته راغله نو خاوند ته وي دا لرکوه الله اکبر کبیره نو دغې ته اورلګي ته ترور وایي څه ورته وایي چغلی کوونکې نو حمالة الحطب دا د ابو لهب دا ښځه همغټه اورلګي ته وښه دا به خلکو ته لګیا وه محمد ورته مه وایي په دې به د محمد دا نوم ډېر بد لګېدو ګوره د محمد معنی د هر ځای ستایلې شوې په اسمانونو کې د هغه صفت په ملایکو کې د هغه صفت پیریانو کې د هغه صفت هر ځای کې د پیغمبر صفت نو دا به سمه چوده سم هغه تکلیف به ورته میلاوېدو د ډېر تو نه به یې وي مزمم یعنې دا هغه سړی دی چې هر ځای بد ویلي کېږي هر ځای بد نه ویلي کېږي ښه فی جیدها په سټ د هغې کې رسۍ به د کجورو یا دنیا کې دی چې کوم پنډونه راچلوله هغه رسۍ مرۍ ته اړامه شوې وه مرداره شوه یا به د دې په سټ کې د اور زنځیرونه په آخرت کې نور هم پکې ډېر تشریحات شته ابولهب اولې تباه شو د حق پرستو خبره یې نه وه منلې حق مرګرتیا یې نه وه کړې ښځه یې تباه شوه دا ولې هلکه هغه حق خبره څنګه یې مونږ خو نه پوهېږو چې دا کومه حق خبره یې نه وه منلې قل هو الله احد د سورة الاخلاص چې کومه مسله ده چې هغه مسله د توحید ده دی هغه نه وه منلې نو ځکه تباه شو کومه مسله یې نه وه منلې ابولهب او د هغه بچو او د هغه بیبي ولې تباه شو ځکه د توحید مسلې نه وه منلې سینو منلي 5 کسانو وي توحید مسله نو ولې ټکي ګران دی سینو منلی د توحید مسله نه منل دا سبب د تباہی دی یا الله مونږ په توحید باندې کلک کې ربا مونږ ته په توحید باندې استقامت را نصیب کې نن پوهه خلک شته توحید پسې خندا کوي ګورې ښه تاسو علاقو کې خو بني ته به د الله توحید بیانې وګوره که نه دا متوحدین دي جي وی دا خلک ورته مشرکان ښکاري څه دا خو په احادیثو کې هم راځي الله اکبر وحد الله په احادیثو کې راځي فإن التوحید رأس الطاعات چې د توحید عقیده دي نی کنه محترم مسلمانانو یو عمل نه قبلی خبره زین تراله چې توحید عقیده نی نو څه
یو عمل روزه نه قبليږي. اے محترمو اسه د خانه کعبه د تعمیر نه بل لوی عملي هغه قریشو هغه مکی والو هغه د خانه کعبه تعمیر کړو. ها دا خانه کعبه چې جوړه کړې و کنه دا د قریشو مشرکانو جوړه کړې و. د دې تعمیر کړو بلا خرچه پکې کړې وي. الله وحی راولېږي دا ما ته قبول نه دي. تاسو عقیده د توحید نه ده. د توحید عقیده دي ته وی الله یو منل په ذات او صفاتو کې دا غ سره هیڅوک شریک نه ګڼل. د الله د صفاتو نه یو صفت د الله نه علاوه بل چاته نه ورکول. د الله یو صفت به هم بل چاته اسه محترمو د الله صفات بل چاته ورکیلا. ها د الله د صفاتو نه یو صفت بل اسوک بل چا کې غني. دا څوک چې وای نه جدي قران ته ناس ته صحیح نه کړی وره دا سه خلق شتا د الله صفت بل چاته ور کوي. تاسو بوس وای چې او صفت ور کوي تاسو ګوره خبره ته سوچ کوي کنه محترمو. دا الله ډیر صفات دي. الله خالق دی مالک دی رازق دی. نو بل خالق مالک رازق خو نشته کنه. دا الله په صفاتو کې یو صفت دی عالم الغیب والشهاده. اغه ذات عالم الغیب دی په ار پټ باندې پوهه سوک دی. د چانه چې دا غلا وشي نو دا غلا پټي کخکارا نو چې ته هغه سړی دی په نوک کې دا پټ سیز معلومي د غیب او د صفت د دمګری ته جادوګر ته ورنکو. د الله صفت دی بل ته ورکو کو ور دینو کو. د الله صفت څوک بل ته ور کوي ډیر خلک ور کوي. غیب دان ال ته څوک غنلو هغه دمګری او غنلو. الله اکبر کبیر. توحید ختم شو ایمان ختم شو. ها دې علاقو کې خو بداسې نه ني کشتا ال ته سړی راوته او خزر راوته داو کوډه منتری رو باسي او کمیس په ناپ کيو کمیس ناپ کول. الله اکبر. یو علاقې ته مریض خواته لړو مې مریض سره ملاقات کو نو ویجی اوس خو دې وخت کې راوند شروع دي نو بیا به تاسو مې سره راوند شروع دي وې داغه اپریشن شوی دی او اپریشن ولا پیریان وکړي نو پیریان راغلي دلته راوند کوي. مې دا څه مکل خلق دی یاره. دا ګوره دونه توهماتو کې مبتلا کی د قران او سنت نه لري کی کنه. او دا د خلکو د انکم سورسز دي. دا د خلکو د آمدن ذرایع دي. د پیسو ګټلو وسایل دي. د خلکو په یو تن باندې تعویز خرج کی وي دا خخ کا په بل هغه تعویز روباسي د دواړو نه لس روپے والی یار آسان کاروبار دی. قران ترازه توحید مضمون سورۃ الاخلاص کې ذکر شوی. په دې سورۃ اخلاص کې د الله رب العزت 15 نمونه ذکر شوی. یو الله یو احد یو صمد لم یلد ولم یولد. د الله 15 صفاتونه سپکه صفات ثبوتیه سپکه صفات سلبیه. د دې سورۃ ډېر فضایل راغلي. اے محترم یو فضیلت ډیرو کتابونو ذکر کړل. دا سورۃ الاخلاص د قران کریم د 3 میسه برابر صورت دی. یعنی د لسو سپارو برابر ثواب دی. یو پیری دا ولستو او چې 2 پیری دی ولستو نو بیا او چې 3 پیری او چې 4 پیری نو 4 سپاری پکې بیا د لسو سپارو ثواب شو. قل هو الله احد. زتا سو باندې لګي امتحان کوم چې ویخي او کیوده غوړې ښا وایا اے نبی علیہ السلام شان داد الله دی یکیو الله صمد الله دی به حاجت ذات لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. په دنیا کې چې کوم خلک کاروبار کوي شراکتیانی پارټنرانی نو 3 قسم شرکای د څوک د چانه اعلی بالای څوک چې کم دینو ادنای څوک برابرۍ. د چا سرمایه ډیری هغه اوچت شریک دی. د چا کم هغه کم شریک. د چا برابر سرمایه هغه برابر شریکانی. د الله والدین نشتا بالا شریک نشتا. د الله اولاد نشتا ادنا شریک نشتا. د الله هیڅوک برابر نشتا مساوي شریک نشتا. په دنیا کې خدا 3 قسم شریکانو الله د هر قسم شریک نه پاک دی. اخر کې دا 2 سورتونه ول ذکر کړه. د ډېرې وجې دی یو خيسته وجه راته وایم او که په تاسو پوه شوې کنه د پنجابیانو خطیبانو خبره سبحان الله په आवाज برا کوي بیا چې ما ته پته ولګي تاسو روزه ده روزه مو ده کنه. دا 2 سورتونه د قران اخر کې ولې راوړو. توجه مشته خبره ته د دې وجه دا
د قرآن ته په ناستې سره د قرآن په زده کړې سره دوه غټې فایدې کیږي. څو فایدې کیږي؟ یو ایمانی کیفیات سیوا کیږي قرآن سره. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. چې کله په اهل ایمان قرآن لستی شي که نه یا ته به وایې چې د ایمان انجکشن او ډراپونه ورته خیږي. ښه تقوا پکې راځي، اعمالو طرف ته، ګناهونه پرېږدي، رجوع الله. زنانه قرآن اوري مسلمانانې، حیا پکې راشي، د بې حیې لباس ختم کی، کوډو منترو جادوګرو پسې تګ دا پرېږدي، د خاوند نافرماني یې کړي خاوند سره روغ وکړي. چې بھئی د خاوند خو ډېر لوی مقام دی، خو د خاوند دا مقام ولا قرآن ښیي. څنګه د دې ایمانی کیفیت برابر شي، بیا دې د غلا نه توبه، د چغلې نه توبه، د ګناه نه توبه. نو یو پیدا د قرآن سره څه کېږي؟ دا علما جواب مه راکوي که زه د عوامو ته مخاطب یم. قرآن کریم سره څه کېږي؟ د ایمان جذبه سیوا کېږي. څنګه؟ دویمه پیدا د قرآن سره اوس چې څوک هم ایمانی جذبه سیوا کول غواړي دی به څه کوي؟ قرآن ته به ناسته کوي. دویمه پیدا ورسره دا کېږي د قرآن ته په ناستې سره ده ته الله ناشنا قسمه علمونه نصیب کوي. قرآن کې ډېر علوم دي. ښه قرآن کې چې ته غور فکر کوې دې کې ډېر علمونه دي محترمو. دې کې علم فلکیات پکې شته، ارضیات پکې شته، علم نباتات پکې شته، عمرانیات پکې شته، نفسیات پکې شته، محترمو طبیعات پکې شته. ګڼ آیتونه د په دغه علمونو باندې دلالت کوي. چې مونږ قرآن ته کېناستو د موسی علیه السلام باره کې مونږ ته علم راکو چې داسې یو پیغمبر و لا دنیا ته راغلی نه و، د فرعون چړې وله تېرې شوې وې. وګوره د زلیخا خبرې مونږ ته راکو، یو بدکرداره زنانه وه. د یوسف علیه السلام علم یې مونږ ته راکو چې وګوره یوسف علیه السلام دا د رونو د لاسه در په در شه، رونو کوی ته وغورځو، بې خرڅ که او هغه بیا دونه حالات او امتحانات پراله. دا علم مونږ ته کم کتاب راکو؟ قرآن راکو. بیا وګوره قرآن کریم کې په هر صورت کې ناشنا ناشنا مسائل دي. چرته رسالت، چرته قیامت، چرته جهاد، چرته انفاق، چرته واقعات. اے محترم مسلمانانو چرته مثالونه، نو چرته زواجر، تخویفات او بشارتونه. دا ناشنا انداز کې د قرآن علمونه دي یارو، ډېر خوند او مزه کوي. نو دویمه فایده قرآن سره څه کېږي؟ خبره یې را که نه؟ روژه خو مو نه ده که نه؟ وایي نه جي نه ده. روژې اصل کې اختر ته رضې رانږدې شوې که نه، نو سړی دا روژې ګډ وډ کي لږ. قرآن کریم سره زه به هر حال قرآن کریم ته په ناستې سره دوه فایدې ضرور کېږي. کمې کمې دا خو ووایه که نه یاره؟ ایمانی جذبه سیوا کېږي او علم ورسره زده کېږي. اوس د دې دواړو څیزونو دشمنان ډېر زیات دي یاره. د علم دشمنان ډېر زیات دي. څنګه؟ د علم د علماو دشمنان ډېر زیات دي. د ایمان دشمنان هم ډېر سوی. د ایمان دا غیر مسلمه دنیا چې ده د ایمان خلاف نه دي لګېدلي. مسلمانان گمراه کوي، په مسلمانانو باندې کله د دهشتګردو پتوې، کله مسلمانان راله وجني، کله راله عالمان وجني. نو د ایمان او د علم دشمنان ډېر زیات دي لکه. اوس د دغه دشمنانو نه د بچو د پاره دا دوه صورتونه دي. پوی په نشوې که نه؟ سبحان الله مو ویلو. نه 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 اوس یې خوند ونه کړو، اوس یې هغه مزه ونه کړه. دې دوو صورتونو کې د دشمنانو نه حفاظت دی لکه. قل اعوذ برب الفلق، ووایه اے نبی علیہ السلام اعوذ پناه غواړم برب الفلق، په رب د سبا، من شر ما خلق د شر د هغې نه چې پیدا کړي دي الله، ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیارې نه کله چې راخوره شي، ومن شر النفاثات فی العقد د شر د پوک کوونکو نه په غوټو کې جادو کوي، کوډې منترې کوي، تارونو له غوټې ورکوي، خپل اړنګ دوړنګ پې شوب کوي. یا الله له جادوګرو د شر نه پناه غواړم. بل العقد زمونږ بعضې مشایخ معنی کوي العقد ای المجالس، د شر د پوک کوونکو نه په مجالسو کې مجلس به جوړ کړي، پوکي به وي، د حق خلاف خبرې به کوي، پراپیګنډه به کوي،
بدنامه به لګي او دا بدنامه لګون کی دوه قسمه انسانانو کی می او پیریانو کی می بدنامه لګي خلق بدنامي مسلمانان جنگي مسلمانان د علماو نه متنفره کوي زه یو علاقې ته بیان ته لړم یاره وخت یو شو نا وخت خو در باندې نه کنه محترم پتا سو خو نه په ما خو دی کنه ما سوتن تراو کی مشاسره وعده ده الله اکبر کبیره یو علاقې ته زه بیان ته لړم زمونږ د مردان مرکز مشرانو کې مولانا تجمل شاه صاحب دی دغه څه تقاضا و غیره ته چې تلل شه د مرکز د پاره د خدمت تقاضا نو اغازه کې مونږه دوه عنوانات باندې خبره وکا چې به مونږ د قران زده کوو تبلیغ تزو دا د دې مقصد څه دی د دې مقصد دا دی زمونږ ایمان دا دی چې د دې دنیا د زندگی نرستو یو بل زندگی دا چې هغې ته د قبر او د برزخ زندگی وي په دې زموږ ایمان دی دا زندگی دې کې د نافرمانو د پاره عذابونه دي دا د حدیثونو ثابت دي که څوک پسې ډرامې کوي هغه الحاد ته زندیکت ته لارې کولاوي بعضې خلک داسې شته او نن د میډیا دور دی ستاسو علاقو کې خره سګنل ډېرې کار نه کوي خو که نه که کوي پکې خدي دیو ته اکثر غرونو ته وخیږي که نه نو محترمو د نوجوانانو رونو ته ویم چې کم د میډیا استعمال ډېر کوي د فیسبوک د مولیانو نه اثر مالی ښه د فیسبوک په مسلو اعتماد مه کوئ کله پای کې خلک کټینګ کوټینګ وکړي او دا یې څه ډرامه غونته او څه غلطه خبره ته کټ را کټ کي که نه د چا یو خبره د یو ځای نه او بله د بل ځای نه دې دپاره چې د هلکان ګوري او شیر کوي نو دا چې کوم خلک دا کار کوي دې بلا پیسې راځي دلته تا د ایمان نه خلاص کي بلا فتنی دي که نه یاره بلا فتنی دي نو ای نوجوانانو ای رونو ای بچو د فیسبوک د مولیانو نه اثر مالی ګورې ښه او کوشش دا کوي یو بل دا کومه پروګرامونو چې دا ډېر وایرل شوي که نه نو په هغې لږ چان بین کوه د خپلو علماو نه پرې تپوس کوه دا چې ډېر وایرل کېږي دې کې هم څه چلي ښه دې کې به خبره ښایسته کوي خو چې د څه ناسو په ګوړه کې بې زهر پکې میلو کړي نو نوجوان بیا هغه مني نو ډېر نوجوانان بیا د جومات امام ته خواته نه راځي ګوره وایي ما خو په فیسبوک باندې د غټ مولا نه دا خبره اورېدلې وه ستا دغه غټ مولا په کار نه راځي ستا به دا ستا د محلي امام په کار راځي تا ته ایمان ستا ته دا مولا خولی دی ستا مور پلار ته ایمان دی ستا د محلي مولا ښودلی دی ستا ورونو ته خویندو ته بچو ته کشرانو ته ایمان دی مولا ښودلی دی ته اوس د فیسبوک مولا پسې د فیسبوک مولیانو پسې مزه نو زموږ دا عقیده ده چې د نافرمانو بدانو کافرانو د پاره په برزخ او قبر کې عذابونه دي هلکه که څوک د دې نه بالکمل انکار کوي دا مسلمان نه دی ښه د قبر عذابونه نشته چې څوک وایي چې څوک وایي د قبر او د برزخ زندگی نشته دا هم د اهل سنت عقیدې والا نه دی ځکه د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده د دې دنیا نه پس یو بل عالم دی عالم قبر عالم برزخ هلته ایمان والا ته عزتونه ملاویږي بېدینو ته تذلیل د هغې تذلیل دی هغوی ته ذلتونه ملاویږي عذابونه ورته ملاویږي ای محترمو بیا د دې زندګۍ نه وروستو که هغه د انبیاو زندګي ده هغې له پکې نورې مزې او خوشحالۍ دي شهداو ته پکې مزې او خوشحالۍ دي نو داسې څوک اهل سنت کې نشته چې هغه وایي زه حیات الانبیا نه منم او زه حیات الشهدا نه منم او زه حیات المسلمین نه منم نه محترم دا مسلمې خبرې دي نه څوک انکار نه کوي البته چې څوک هغې بیا هم د سختو دا د پریشانو دا ژوند د نیکانو ته ثابتوي او هغه د مزو ژوند ته نفي کوي نو دا بس صحیح عقیده خو نه نو محترمو مسلمانانو زموږ دا عقیده ده چې هغه بیان مذاکره کې ما خبره وکړه چې بی مونږ دا دلته هلې ځلې دا اوس مونږ او تاسو چې راغلي یو څه دپاره راغلي یو چې د قبر د عذاب نه مو الله وساتي که نه او الله دې مونږ او تاسو ټول نارینه او زنانه د قبر د عذابونو نه محفوظ وساتي دویمه خبره مې دا وکړه چې دا کم نقل و حرکت مولانا الیاس رحمت الله علیه شروع کړی و نو په دې کې هم ډېره پیدا ده ډېر مفید ترتیب دی د خلکو اصلاح ورسره کېږي یو خبره ده تبلیغیان څه پیغمبران خو نه دي خطاب هم ترې نه کېږي او مونږ او تاسو ټول د دې زمانې د 14مې صدۍ پیداوار یو
مونږ او تاسو ټولو کې وبلا کمی کوتاهی یو درخواست ته کوم مسلمانانو د روجي د رمضان المبارک اخیری اشاره روانه ده د خپل مسلمانان خپل دینی خلک ټول به یو بل سره د ډیرو ګناهونو سره د ډیرو کمو کوتاهو یو بل به برداشت کو د یو بل نه نفرتونه نه کو خبره مو خیال ته رانله مونږ دغلته مولا په لغون ته غلطي ولیدو د جامع حقانیه کوړه خټک کې مفتی سیف الله صاحب هغه وخت کې روغو سو مقتدیان خپل امام راوستي خو راپورټ یې کړو چې زمونږ د مولا پلان کې غلط کار کړی مونږ ته فیصله وکړه هغه یې صحیح فیصله آسانه ده تاسو د مولا پیغمبر دی نو نه خو د دې زمانه انسان دی کنه وی الله او 10 چاردامو کې ټول پټول یو 10 چاردامو کوي قران کې دی وی یو راځي په قران لږ د دا کوم استاد نه چې کوم غلطي شوی چې دا تاسو نه نه شوی په جون کې یوم په شاګاډي پری دی بلم په ور مخ کې شاله راځي په قران لاس کې دی لکه تاسو نه بس غلطي کیږي او که مولا په کڼاوه کې کوک شون بیا ته نفرت او بیا پراپګاندا مولا داسې مکو دا الله بنده دی انسان نه دی یاره اصل کې مونږه انسان پیژندلی نه د انسان نه به کمی کوتاهی کیږي محترم نو تبلیغ والا نه هم کمی کوتاهی کیږي د علماو نه بم کیږي نو محترم مسلمانانو چې ما دا خبره وکړه کنه بیا یو دوه مشران رااله زی ځان ته غاړې ته ویجی زمونږ شپږ میاشتې کیږي ته به مونږ ته مخې ته رالې کنه نو که تا به سلام وکړم به را مخ پټ کړم به را مخ داسې واړو او زمونږ په دې اړه کې تا سره ډېر زیات نفرت و ځکه څه پویه خلکو مولیانو راته ویلي وو چې دا مولوي صاحب د قبر عذاب نه مني نو دا چې من ستاسو بیان واورېدو تا پکې وایي د قبر عذاب دپاره دا تیارې دی نو چې زمونږ خو ذهن کولو شو ګوره نو د هغې خلاف خبرې شروع کړي مې نه د هغې خلاف خبرې مه کوه هغې خو تاسو زما نه متنفره کولې یو سړی به زمونږ درس ته راتلو چې ته زوی د بده شامته مولا شو ښه بعضې مولاتو هم څه مصیبت شي که نه نو هغه زوی ورته وي چې زما دا پلار به اوس د دې درس نه څنګه منع کېږي نو بله سلار خو ورسره ونه نو ته خو زی ټیک د درس به ښه کوي او د صورتونو مضامین او دا مشکلات او دا خو تا ته پته نشته دی د قبر عذاب نه مني هغه مشر یاره مونږ سره سلام کلام ګوره ډایرکټ پرېښودو بیا ډېره موده پس مونږ ملګري ور ولېږل نو هغې وي چې یاره ما ته د خپل بچي وي چې د قبر عذاب نه مني هلکه تا چې د درس کې څه اورېدلي خو بس سپي د توې چاره توي سپي د نه غوږ یوړو سپي پسې د منډې شروع کړي بیا مې دې به څنګه پوهیم چې موږ د قبر عذاب منو که نه منو ما ورته ویې مې داسې کار و مخکې زه په دې خبره نه پوهېدم مې د قبر عذاب مې نه منلو مې اوس مې توبه ایستې اوس منمه بیا وي را ټک شه پې مړه درس ته به درځم وایي مې اوس په دې سره څه زړه به راوباسم مې مخکې مې واقعي د قبر عذاب نه منلو نه پوهېدم اوس مې توبه ایستې اوس یې منمه نو ما ته وي را ټک شه پې اوس دا پراپګنډې محترمو من شر النفاسات فی العقد بعضې خلک مجلسونو کې پراپګنډې کوي د چا پراپګنډو کې مه راځئ ښه او چې څوک هم درته ووایي چې دا مولانا ولی الله صاحب او دا پلانکې مولوي صاحب او پلانکې مولوي صاحب داسې دی ایمان یې خو ګوره د مټ نه اکلک ونیسه وایي راځه هلته کې ځو هلته مجلس کې کینو چې دا ته څه وې دا به ما ته ثابتې اوسه دی به بیا دوه خپلې او دوه پردې دی به تا ته بیا نه وایي خو زمونږ عوام الناس هغې هم دا خبرې خوند ورکوي ښه ځکه بعضې عوام الناس نو هغه سپي جنګوي بعضې چې کوم دی مړزان جنګوي بعضې چرګان جنګوي بعضې دوه تنه جنګوي او بعضې پکې مولیان جنګوي ومن شر النفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد کوي اے محترمو دا حسد روحاني بیماری ده اوس تاسو ګورئ دلته دې اداره کې یقینو کې زه خو له ډېر خپله وپسخېدم دا دونه بلا ماشومان اروجه په خولې دا دونه مسلمانان او دا دونه زنانه او زه یو ناراسته مولا یم خواوشا کې زه ګرځه راګرځمه او دم درودم کومه پیسې م ښه جیب کې اچمه تعویضونه م لیکمه کوډې منترې م خلکو ته راوباسمه زما دونه عزت نشته دلته د ولی الله صاحب د دې د ملګرو دا دونه لوی عزت الله ولا ورکړی دی او مال څوک راشه نه وي خو د پیسو مولا یم که نه تعویزګر مولا یم که نه جادوګر مولا یم که نه قرآن نه بیانوم احادیث نه بیانوم دین نه بیانوم خواري محنت نه کومه نو زما اړه کې حسد پیدا شي ښه چې بوی دا دونه خلک دا حسد ډېر ناکاره بیماری ده ښه
دا زنانو کې ډېر کرته راځي په کور کې دوه یوڼه که یوې ته خاوند ښایسته جامې والي نو دا بل خپل خاوند ته شاو ما ته به تم داسې یلی نو بلا مصیبتي که چېرته دا زنانه چا کره لاړې شي د چا پیزار ویني کور کې ماله داسې پیزار دا سیالي او دا حسد زموږ استادانو به خبره کوله وي دا رشته دار غونتهونو یو بل سره به ډېرې سیالۍ کولې که د یو رشته دارو به جومات ته روجې راوړئ دی به هم زر روجې ولېږلي هسې به یې خیال نه نو که دی به چې ته استاد جي ته دعوت وکړو نو سهار ته به ورته هغې هم دعوت وکړو و یو پیره داسې کار وشو چې د یو کور کره د الګ کویدن جوړه شوه څه جوړ شو کویدن ورکره جوړه شوه خوشحالي مشالي پکې جوړه کا اوس هغې چې خدای مونږ کره هم داسې څه خوشحالي پکاره څه مکونه نو هغې راولګېدل د خپل بانګي کویدنې جوړه کا خلک یې راوغوښت دا ولې دا په سیالې او په حسد کې او زمونږ علاقو کې درته ووایم کیسه دا دوه نږدې ګاونډیانو لږ لږ رشته دار مو هغې کې هم ډېرې زیاتې سیالې وي نو داسې کار وشو چې هغه ګاونډ کې یو کس هغه خپه خوږ شوه درز یو خوړو خپې ماته شوه اکسیډنټ یې وکړه نو دا یو کور والا ولګېده نو هغه تپوس ته لاړه ځان سره څه چیني میني یوړه او د خپلو رشته دارو ته یې ورولو چې د پلانکو کره خو کویدن شوې ده او مونږ ورکره مبارکۍ ته لړو دا د هغې وی ښه دي ورکره مبارکۍ ته تللي دي نو دیم څه مټیایي راوړه لکه چا چې خپه ماته خلک مټیایي وړي مټیایي راغستې دی مبارک شي تاسو کویدن کړی یو ته پسې لوړ راغستې خدای مو بیخو به سړی د مرګ دی ورته وایي چې کویدن مو کړی نو په سیالۍ او په حسد کې کله کله سړی ډېر زیات ملامته شي ښه بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وایه ای نبی علیہ السلام پناه غواړم په رب د خلکو بادشاه د خلکو واکدار د خلکو د شر د وسوسې اچونکي پټېدونکي نه هغه چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس که د پیریانو انسانانو نه قرآن ختم شو زموږ استادان وي بې شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد د نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی خبره راغونډو کوم چې مولانا عبدالعزیز صاحب کړی وه چې تشکیل په بیان کې ونشي نو خوند نه کوي محترم یو خو به ټول د دین محنت کوو قرآن به زده کوو صحیح ده انشاءالله زنانه هم نارینه هم خو محترم مسلمانانو که تاسو هم دا غواړئ چې نن د مولانا عبدالعزیز صاحب او د مولانا ولی الله صاحب او د مولانا هارون صاحب د دیگر علماو دا دونه عزت دی که نه چې ما ته م الله عزت راکړي او زما کور ته م الله د علم دا رڼا راولي نو ای محترم مسلمانانو په خپلو بچو کې به قابل ترین بچي هغه علم ته وقف کول غواړي کوم بچي مونږ پکې کله کله چې پاتم کې اته پیری پیل شي که نه نو اکثر هغه مدرسې ته راولو یاره او بیا اعتراض کوي دا سیکولر مایندډ خلک دې مدرسو کې خو نه غزالي پیدا شو نه رازي پیدا شو او که نه تا ماته قابل بچی راکړی قابل بچی او قابل بچی د یونیورسټۍ ته لیږلی وه ما ته د هغه بچی راولېږه چې یا په سترګو معذور او یا په لاسو خپو باندې معذور ما ته خو د هغه بچی راکو ته د ده نه غزالي او رازي جوړی ښه د الله بنده چې دا دوه درې خبرې د لکۍ نو دا هم ډېر شی ده دا به کم مسلمانان یې چې انشاءالله ثم انشاءالله د اختر نه بعد به د دینی مدارسو داخلي شروع کیږي د دې خپلو علماو په مشورې سره چې دی بیا نگرانی کوي ښه ای کې ډېر برکتي نو کم کسان به خپله بچې او خپل یو بچې د علم دپاره وقف کوي انشاءالله جی جی ریشا خبره کوي الله به تاسو اراده وکړئ الله به ورته قبولیت نصیب کوي الله دې مونږ او تاسو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي که څه خبره رانه تیزه شوي زه دا یې معذرت کوم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.